کارکونانو چې تاسې د ډېرو بریالیو پښتنو کوربنو په رنګه ده دې مېلمنو عزت وکړئ رالاست وخت ورکړئ خدای پاک مو عزتمن لره خدای پاک پښتونولي لره پښین زنده‌باد د پښین ولس زنده‌باد پښتونخوا ملت پارټي زنده‌باد ورونو خبره دا ده پاکستان زموږ ملک دی په دې ملک کې پنجابی سندهی سرایکۍ بلوچ پر خپلو خپلو وطنونو اوسي هېڅوک د چا غلام نه دی هېڅوک د چا بردار نه دی لیکن بله خبره دا ده اویا کاله وشو دا ملک ورځ تر ورځې د تباهۍ کنډې ته لویږي نن خو حال دا دی چې خبره ډېره خلکانه سوې ده ډېره د برداشته وتلې ده د پاکستان هر جرنیل خبر دی د پاکستان هر بوډۍ خبره ده د پاکستان هر ښځه خبره ده د پاکستان هر عالمدین خبر دی چې په دا وجود څه وشو کله چې هغه په دې خبر دی چې دا وجودونه د تحریک انصاف پارټۍ د عمران پارټۍ وګټلې لیکن عزیزانو په ډېره بې شرمي په ډېره بې حیایي په سرکاري ورځیو کې خلک راغلل په وچ زور یې دا الیکشن نتیجه بدله کړه په دا کې د دې خلکو سره ځینې سیاسي پارټیان یو ملګري وي دا ډېره د افسوس خبره ده ځینې جرنیلان دا به زه بیا اردو کې ووایم ځینې جرنیلان دا ګیله کوي وایي تاریخ تحفظ آئین پاکستان والا زموږ متعلق سختې خبرې کوي موږ د هیچا دیر سره بدي نه ده زموږ د هیڅ انسان سره بدي نه ده زموږ د هیڅ عالم دین سره بدي نه ده لیکن هغه سړی چې د ظالم ملګری په مظلوم کې خېژي چې هغه ته سلام ورکړي هغه بې غیرته دی چې هغه سره موافق کړي هغه بې غیرته دی تاسې عزیزانو د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکونان ځان بولئ زه هم د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکون یم دا اوس ترانه لګېدله د هغې دغه دا و چې زموږ قانون دی ګلاب موږ د حق پیروان نه مني غلامي زموږ لښکر موږ کاروان مظلومان یو کوو ظالمان ورکوو عزیزانو تاسې دغه لښکر سپایان یاست دغه مېلمانه راغلي دي عمران نه وایي کړي دي نه یې ډاکې وهلي دي نه یې بل څه کړي دي په جیل کې ناست دی ټول پر موږ باندې غږ کړی دی اوس به زه ستاسې دپاره دا غواړم چې موږ د دوی سره د دې ظلم خلاف د دې مظلومانو سره ملګري کوونکي نه وو په اخلاص به وایاست ما هیچا ته نه دي ویلي ما د عمران د خویندو سره کار کړی د عمران خویندې ما نه راغلي دي و ما ته ویلي دي چې زموږ پر تاریخ تحفظ آئین پاکستان او پر تا او ستا پر پارټۍ زموږ باور دی زموږ د ورور په خلاصون کې به کومک کوي دا یې ویلي دي ما ورسره وعده کړې عزیزانو د ظالم او د مظلوم په جنګ کې د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تر ټولو افضل جهاد و ظالم باچا ته رښتیا خبره کول دي موږ مریض بس کار نه دی کړی موږ دا زده کړې ده جنګیالان د موږ خفه دي افسران د موږ خفه دي باید خفګان یو جنرال یو کپټن یو میجر یو پولیس مایي د جاسوسي ادارو یو سړی دی چې قبله مو خپله وي قرآن یې واخلي چې په دا الیکشن کې بریالیتوب کړی دی که نه دی کړی که زما د بل چا ویلې ستا قدر زه کوم ته زموږ د وطن
جاسوسی ادارے سرگرم مشکو تاسی دبی عمل سترگی و بوجور آس او جتائی دغلو سر بوردی کناس آس دکاتلان سر بوردی کناس آس دچکسو دکانے کدر سمگنان سر بوردی کناس آس پرتائی دی ہم لانا کی سر پتغنی لانا کی علامہ صاحب نے اس کر رہا تھا کہ بعض ہمارے کابرین فوجی کابرین سول ورزی کے کابرین گلا کرتے ہیں کہ تاریخ تحفظ عین پاکستان ہمیں غلط کاموں سے روکا کیا ہے. میں عرض کیا ہوں اور میں عرض کیا ہے ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے فوجوں کے خلاف کھڑے. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایماندار وزیر پوسٹ پولیس سپاہی کے خلاف لڑے. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ان بہترین ایجنسیوں کے خلاف جو گندے پانی میں سوئی ڈوبتی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو. لیکن جب ہماری ایجنسیاں اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود جب ہمارے انتہائی کمپیوٹر جنرل انتہائی بہترین سپاہی 2 نمبر 4 حکومتوں کا ساتھ دیں گے تو ہم کہیں گے مرد آباد مرد آباد ہر آدمی مرد آباد ہر سپاہی مرد آباد. ہم اس جنگ سے پاکستان سے تمام فوجی سپاہیوں سے پاکستان کے تمام پولیس کے ایماندار سپاہیوں سے پاکستان کے تمام